أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل 106 نمبر آیت. په دې 106 نمبر آیات کې د کفر هغه کفر چې کوم د ایمان نه وروسته او د ارتداد یعنی مرتد کېده هم ویل کېږي، د هغې مذمت ذکر کوي او د منځ کې د هغه مسلمانانو احکام ته راجدا کوي چې کوم مظلومان دي ظلم پې کېږي او د ظلم د وجه نه هغوی به کفر په کلمه باندې اقرار کوي. د کفر کارونه دې کله کله کېږي او دا د کافرانو د زور د وجه نه کېږي، دې ته اکراه ویل کېږي. نو دغه مکرهین چې کوم دي د هغې احوال او احکام دې راځان لکوي بیلوي. الله تعالی وایي من کفر بالله، چا چې کفر وکړه په الله تعالی باندې من بعد ایمانه وروسته د ایمان د هغه نه. الله تعالی باندې کفر کولو معنی دا ده چې د نواقضو مرتکب شو. نو خواږه د نبی علیه السلام نه منکر دی، خواږه د قیامت نه منکر دی، خواږه د شاعر الله توهین کې لګېدلی دی، د قطعیاتو نه منکر دی، دا ټول پکې شاملېږي. الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مگر الا من بغیر د هغه چانه اکره چې باغه باندې زور وکړي شي، وقلبه مطمئن بالایمان، د هغه زړه په ایمان باندې مطمئني، خو ظالمانو په قبضه کې راغی او هغوی په زور باندې داسې کارونه وکړل، داسې خبرې پې وکړلې چې د اسلام مقابل وي. نو دغې نه بغیر یعنې دغه کسان برې سزا کې داخل نه دي. ولکن من شرح بالکفر صدره، لیکن هغه خلک چې هغوی شرحه کولاو کړي د سینه خپله کولاو کړي د قبلولو د کفر ته، شرحه کولاو کړي د بالکفر قبلولو د کفر ته صدرا سینه خپله یعنې د لړنې د کفر ومانو تسلیم یې. فعليهم غضب من الله، په دغه کسانو غضب د رب د الله تعالی نه، ولهم عذاب عظیم، او دوی دپاره عذاب دی لوی. نو ایمان نه اختون کې خلکو دپاره سزا ذکر شو، مرتدین دپاره. مفسرینو لیکلي دي د آیات مبارکه د یو څو صحابه کرام مبارک نازل شوی، تقریبا 15 صحابه کرام چې په هغې کې عمار د هغې مور او پلار چې کوم دی یاسر رضی الله عنه او دغه چانده کې د هغې زنانه چې کومه وه هغه سمیه رضی الله عنها، بلال رضی الله عنه، صہیب رضی الله عنه، دغه صحابه کرام کافرانو گرفتار کړل. او چې کله گرفتار کړل نو دوی ته وویل تاسو د کفر کلمه ووایئ، د نبي علیه السلام نه منکر شئ او ووایئ چې موږ سابق زوړ دین باندې یو، د نبي علیه السلام دین باندې نه یو. نو په دې کې یاسر رضی الله عنه راپاڅېد او د دې خبرو نه سوچه انکار وکړ. کافرانو ورته وویل چې په دې سزا باندې ته پوهېږې چې دا بغاوت دی او د نبي علیه السلام ایمان راوړل دا د زمونږ د مذهب او دین نه بغاوت دی او سزا یې وجل قتل دی، ته به وجلی کېږي، ده ویل بس د قتل شي. خو د نبي علیه السلام چې کوم ایمان ما راوړی د هغې پرېښودلو ته جوړ نه. نو یاسر رضی الله عنه په ډېر بېدردۍ سره شهید او د نور ورته کتل. بیا سمیه رضی الله عنها ته وویل چې ته ایمان پرې د واقعي مې انکار وکړو چې بس مرګ مې قبول له شهادت بشي، خو ایمان پرېښودلو ته جوړه نه یم. نو دغه سمیه رضی الله عنها په دوو خانو پورې وتړله او خان یې جدا جدا طرفونو ته وشړل، هغوی زور کړل په منځ باندې نیمه کړه او دا هم شهیده شوه. د اسلام په تاریخ کې دا اولني شهیدان دي چې د اول ځل د ټولو خلکو نه وړاندې د اسلام دپاره قرباني ورکړي. بیا عمار رضی الله عنه چې کوم د یاسر رضی الله عنه او سمیه رضی الله عنها زوی دی، هغې نه مطالبه وکړله چې ته کفر وکړه. نو هغه اگر شړی نه منله خو په ښکاره باندې د دوی چې کومې خبرې کولې هغې په شاندې ورته وویلې چې بس وبې به ټیک ده ویې ویلې. د دې نه وروسته صہیب رضی الله عنه چې کوم دی خباب رضی الله عنه هغې انکار او ویې ویلې چې بس تاسو چې سم کوئ سم وایئ ویې وایئ او کما قتلوي قتل مې کوي، خو زه هم دغه خبره باندې یم چې کوم خبره عمار یاسر رضی الله عنه کړې ده او کوم خبره سمیه رضی الله عنها کړله زما مکه خیال دی بس ما هم پکې شهید کړي. عمار رضی الله عنه چې کوم دی دوی پرېښود، هغه راغی نبي علیه السلام ته یې غونډه قصه وکړه، ډېر په
به صبرې سره نبی عليه السلام ته وویل چې دغه شان خبرې راته کولې او زه په ایمان خو مطمئن یم خو بس د مرګ د وجنه ما دا غوي خبرې تکرار کړې و مې ویلې او د کوپر الفاظ کم دي غما ویلې نبی عليه السلام ورته ویل چې تا کړه د الفاظ ویل نو د زړه دې څه ویل چې دا خبره ټیک دي غلط نو د قسم خو د خبرو نه مسخ نه پراتو او د کوپر نظم بیزاری او کرکشته دي لیکن د مرګ د وجنه بس مله الفاظ مې ویل چې زما د مخ نور شهیدان شو نبی عليه السلام تسری ورکړه چې دغه الفاظ په ویلو په وجه باندې پتا باندې استوبال نشته او استا په تایید کې الله تعالی د اسمان آیات نازل کړي د چې الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان نو د دین د عمار رضی الله عنه تسلی وشول چې یاره زما دغه کار شرعي او یعنی ناجایز نه او دغه په وجه باندې الله تعالی به غریب کینه لیکن د دې لپاره د اکراه ویل کې اکراه بالایمان دغه دوه خبرې چې کومې دي دا ضروري اهم شرطونه دي چې کړه دا شرطونه موجود نو اعلی به مؤمن شماريږي یو دا چې وقلبه مطمئن بالایمان زړه په ایمان باندې مطمئن نو که بزره په ایمان باندې مطمئن نه او چې اکراه هم وکړل نو خو مخکې خراب دي نو اکراه ته به ضرورت اوري پاتې نش یو خبره ده دویمه خبره ده چې بدمانه به اکراه یقیني اکراهي او د اکراه به چې د غالب یقین دی چې را د کم کسان چې مال دا وارننګ راکړي په دې په ما باندې لاس ترسي او چې دوی وغواړي نو واقع چې ما قتل ولې شي ما معذره کولې شي د یقین دی نو باندې کلک یقین په صورت کې دا مکرح شمار لکېږي چې کلک یقین نشي چې وارننګ ورکړه دی خو د یقین نشته چې په ما به لاس ورسي کو بنرسي زبې لاس تور شم کور نشم دا اکراه نه دا حکم بدل دی د دې به جدا احکام نه جدا باب دی لیکن دا خبره چې دا یقینا ناقب قبضه کې وي او دا به د آثار او علامات نه معلوم کړي چې کوم ظالمان چې کوم سوي نه دسي کوي نو دغه صورت کې د کفر کلمه ویل د جایز دي او دغه شان د ګناه کارونه کول دا هم جایز دي لیکن د ګناه په کارونو کې یو کار بيخي نشي کېدی هغه دا چې کله بچا باندې اکراه وشي چې د پلانې سره مړک او کته نو وجنه نو تا وجنه ما یا سر اندامونه پر کوم لاس پیدا نه پر کوم معذور کوم دي نو په یو صورت کې با دغه سړی په ځان وجني ځان به معذور کوي لیکن بل مسلمان ته لاس غزول نه شي قتل کی او ځان مکرح وش ماري چې بس زما مجبوری د اکراه دنو بل لار بنشت نو دا په یو صورت کې مکرح نش مار لکه دا تفسیر مال په قران تحقیق دی چې بګونا په کارونو کې بس صرف د بل د قتلولو نه بغیر د بل د خرابولو نه بغیر دغه به جایز قطعا جایز کیږي نه باقي د ګناه کارونه کې وکړل نو هم د په حق د معذور شمار لکه او دا د ګناګار نه دی دا د ایمان او د ګناونو باره کې چې کوم اکراه کمزور وشي دا غي حکم اوس د دین علاوه په نور معاملاتو کې به اکراه څنګه لکه سړی چاته ویل چې پلان شته ما را خرڅ کوي وجنم دی یا دې سری کوم بل څه ظلم د سره کوم یو څه په خرج یا به زور باندې بچا باندې نکاح وتړل شو طلاق واچول شو رجعت وشو دغه شان د کې نور مسائل لري او باقي کې اکراه حلال من شریعت باقي باره کې څه وایي نو ماره قرآن ذکر کړی دی چې کم د ایمان علاوه ورسته کم معاملات چې د انسان سره متعلق دي دا غي دوه قسمونه دي یو قسم معاملات هغه دي چې باغی کې د انسان رضا شرط او ضروری ده او دا کوم معاملاتو کې چې رضا شرط نه هغه د مال متعلق دي یو څه بخل یو څه چې کوم دینو چا باندې خرڅول یو څه چا نه خستل دا ټول صورتونه چې کوم دینو د دې تعلق د مال سره دی سرمایه سره دی او ول ټول سيزونه کې چې کوم دینو رضا دغه کس ضروری شرط دی باره کې د قران آیت هم دی چې کوم تجارت متعلق نازل شوی دی چې الا ان تكون تجارتا تراز منهم الفاظ دي نو هغه کې ترازن ته کې راغلي قران هم د ترازن لفظ د رضامندۍ ټکي شرط لګولې دی دغه حدیث مبارک هم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه د هیڅ مسلمان مال ساده پاره په هیڅ صورت باندې جایز کیږي نه تر څو پر دغه زړه په دې باندې مطمئن نه په خپل رضای به تامه شي خرڅ کړي دي یا د بخله دي او دا یقیني علم د جداد په دې باندې خوشاله دي مطمئن دي دغه صورت کې بلاشت جایز د دین علاوه په هیڅ صورت کې نه جایز کیږي نه کې یو شی چا بچا باندې بزرګ باخو چې دا ځکه نه راو بخا اګون پردم دینه د سری کوم د کوټی نه دی وباس هم داسې کوم هغه څه کوم
او بیا وروسته دته داسې حالات راغله چې دته چا وویل چې یاره که دا سیز باندې ته راضي نه یې او زور د باندې شوی نو اوس اقرار وکړه زه درسره ولاړ یم مرسته سره کوم اسلامي نظام قایم او عدالت قایم او داسې یو مضبوط قوت موجود او هغې اوس د ډاډ ورکړو نو د سره بیا هم اختیار شته که غاسیز پرېږدي نو هم خوښه ده او که بېرته راواپس کوي نو هم خوښه ده ځکه چې دی رضا نه دی دغه شان ده کې د دې نه علاوه نور مسایل هم دا معلومیږي چې څوک د چا نه یو څیز مطالبه وکړي چې دا ماله راکړه مثال په طور باندې کم خلک چې مسافرو کې دي څوک د جواب ولګي چې مال موبایل راولې کې داسې زرا کاغذ زرا کا او د خبره باندې پويږي چې د دومره شوقین نه جمال داسې درا لېږي دومره پیسې بندي خو دومره د جزما د خاطر او د احسان تیرې دی نشي نو په دې ورځې به درا لېږي او سباله دا خیال به چې بد کار نه شمه یا د مجبورۍ مې دي چې هغه مجبورۍ بیا نه حل کیږي او دغه بنیاد باندې درس زرا ولېګو او د علم او چې دغه مجبوریان دي کنه دغه خو نه وختره دغه مجبوریان په خپل باندې ډېری وي نو دغه را لګل سیس او دغه حبس چې وسیس هم حرام دي ناجایز دي کم ځکه نه معلوم شو هغه د حدیث مبارک نه معلوم شي لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه چې مسلمان مال د حق پورې نه حلالېږي چې څو پر بیا کس راضي نه دغه شان د نور مرحله راواغله ځنې خلک د چې د هغوی ځنې مجبوریانې هغه مجبوریان اندازه خلکو لګولي چې دا مجبوریانې په الحال شته دي مثال په تور باندې د فیصلو کې معاملاتو کې زما مداخلت ده او هغه صورتونو کې به دا ماته مجبوره کیږي بیا د ساره مطالبات کوي چې یار داسې در راکا غاسې در راکا نو ستخ به مجبوري اخو ټیک ده لیکن دغه کس ته پر داسې په صورت باندې جایز نه ځکه اندازه لګي چې د دومره غربت او مجبوري کې د مال کم ځای نه پیدا کوي خو ځان به تنګي خامخا ځان به مجبوره کوي نو دا یو څه د حلال وار لپاره شرط دا چې دغه کس رب په خوشاله رضا ضروری ده شرط او که کله بیا رضا نه ده کتاله اصلي بلاس کې خپل هم درک او د نور مجبورو په بنیاد باندې درک څه یقیني حرام دي استعمال ناجایز دي او دغه څنګه کې دغه څه کې خیراتونه کول قربانای جماعتونو کې لګول دغه اصلي بس حرام څه دغه ځګنو کې لګول لسه پیدا شته دی نه نو په دې صورتونو کې رضا رکس ضروری ده لیکن ځینې معاملات د سې چې پاره کې دغه پر رضا ضروری نه ده بلکې دغه د خلی اقرار لري اعتبار دی او دغه د خلی اقرار قائم مقام د رضا ده دغه سيزونه چې کوم دي نو درې دي حدیث مبارک کې د درې سيزونه دي او نبی رسول الله فرمایي چې ثلاثه درې سيزونه دي چې جدهن جد وحزلهن جد درې سيزونه معاملاتو کې د سې چې کته ټوکې کې نو حقیقت شماريږي او حقیقت وینو هم د حقیقت کې شمار دی وای دا درې سيزونه چې کوم دي یو طلاق دی نو که چا طلاق واچو دا طلاق چې کوم دي د الفاظو د اعتبار د خلی له اعتبار دی خو که چا په زور اکراه کړی دا او خو که دې ټوکې کې بټوکو کې لګیا دی او طلاق واچول دا خزه ټیک طلاق ده او بده منس کې نور څه گنجائش نشته ځکه نبی رسول الله فرمایي طلاقه حزلهن جد وجدهن جد نو بداغه کې دا په طلاق کې دویم رجعت ده سړیو طلاق چول درې نه دی پورا کړی کم بشری طریقه باندې چې طلاق هغه طریقه باندې طلاق چولې ده یا دوا چولې ده لیکن بټوکه ټوکه کې لګیا دی یا سوګراغه بزوري گیر کوي نه وي ابدا باندې رجعت وکړي چې بیرته خپل طلاق ختم کا او نکاح ته واپس او دی واپس اگر کته رضا دیو که رضا نه دی خو چې په خپل باندې وجه بس زرازیم زرجعت کومه واپس کېګم اقرار ثابت شو نو پته ولګیدل چې بس دغه خلی اقرار قائم مقام د حکم د بلک من احکام نافذيږي نو رجعت ثابت شو اگر کبه راضی نه دی اگر کته کې کراه ولی موجود نه ده دغه شان د کې نکاح د نو نکاح چا وتاړو پټو کټو کې وتاړو او د نکاح شرایط برابر یا چا څوک نیولې د په زور په نکاح تړي او د نکاح شرایط برابر دی او د در خلی نه اقرار ووت د چا نه یریده بس اقرار د خلی نه ووت یو پر د اقرار وکړو یا به د اقرار په ځګن کې خاموش پاتې شو انکار یې ونه دغه ځګن کې خاموشي هم قائم مقام د اقرار ګرځي نو په دې صورتونو کې د نکاح وتړل شي اوس کې به د خوشاله د خبره خو نکاح ځګن ته ورسید دا غسونه د چې بده کې اکراه چې کومه ده اکراه ټوکې ټکالي او د ټول حکم د الفاظ د کمال الفاظ د خلینو وتلی د غسدون له اعتبار نشته یعنی بده کې د رضا ته ضرورت نشته دا مسلک چې کوم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله دی د امام قتاده رحمه الله ابراهیم النخعی رحمه الله او دغه شان د نور علما کرام دی او د امام تقریبا فتوا ده د امام شافعی رحمه الله په دې کې اختلاف شته هغه وایي چې کوم طلاق په زور باندې واچول شي
دغه طلاق نشمارل کیږي. دغه شان رجعت باره کې د اختلاف لري او دغه شان د کې د نکاح باره کې د اختلاف شته دي او د چې کوم روایت پیش کړي نو هغه د دارمی روایت ته باغې کې د نبی عليه السلام فرمایي چې رفيع عن امتي ثلاثه اشیاء زما د امت نه درې سيزونه داسې دي چې دته اوچت یعنی دا بس شمار نه دي. یو باغې کې خطا را سړی خطا کې څوک مړ کې څوک زخمی کی او اراده او قصد نه نو دا کس چې کوم دی نو الله تعالی په نظم مجرم نه دی ځکه خطا وشوله. دویم چې کوم دی نسیان چې سړی نه یرشي سړی یو ځکه ناس ته موږ په پارازو او ته په دغه مسله کې لګیا د چې بالکل ذهن نه ودرې او چې وګه تر موږ قضا نو دغه شان بل مسله شو زکات ورکاو ټیم وخت او د يرد چې لامه خو حساب نه دی کړو کال تیر شو زکات ورکول غواړي نو نبی عليه السلام فرمایي چې دا مسله هم دا نسیان هم زما د امت نه چته مانځه کې خطا شو يرش او دریم چې کوم دین او مستکره علیه هغه مسله کې دغه مرفوع القلم دی او ماب دی چې کوم کې زمانه اکراه وشولا. امام شافعي رحم الله وجه بده کې مستکره علیه لفظ راغی چې چا باندې اکراه وشولا نو هغه مجرم باندې الله تعالی په نسبانه ماب. نو د دې حدیث باره کې د امام ابو حنیفه رحم الله رائے ده. مخکینی روایت چې کوم دي چې کم چې درې سدونه داسې دي چې جدهن جد وحذرهن جد دغه چې کوم دي ابو داود او ترمذی نقل کړی دی دا صحیح روایت او دا روایت چې کوم دا دارمی نقل کړی دا هم صحیح روایت لیکن دا هغه روایت متعلق چې کوم دي هغه کم چې ترمذی نقل کړی دی نو دا هغه خلاصه دا ده چې په دې باندې دنیوي احکام نافذ دي. درې سونه داسې دي نکاح طلاق رجعت چې بده کې چا اقرار وکړو کې اقرار وکړو هر شی چې بده باندې دنیوي احکام نافذيږي. پاتې شل دارمی روایت نو غره دي تضاد نه دي مخالف نه دي بلکې دارمی د روایت مطلب دا دی چې د کسان د الله تعالی په نسبت په قیامت کې مجرمان نه دي د څه مطلب دی ګناه پې نشته او دوه موضوع جدا جدا شو د یو بل تضاد را نه دي. نو بیا د حاصل دا شو چې اوس سړی ولګي د بل په خطا کې قتل چې خطا کې قتل کړي بده باندې دنیوي احکام هم نافذ شو او دنیوي آثار په همشته لکه سړی بل په خطا کې قتل کو نو ښکارا باندې ته ګوري چې غسل سا ورک اگر چې خطا رانه سا خو دی ودره دنیا نه رخصت شو خاجر رخصت شو وسی اخر وړاندې احکام ته ګوره د کوم زنانه چې دا هغه وس د عدت نه بعد بل نکاح کولای شي او بل ځکه ځان نکاح کولای شي نو اگر چې دا خطا و د خطا په احکامو کې داخله لیکن دا شرعي احکام مرتب شو نتیجه خو راوته دغه شان مال به اوس تقسیمي کې دا څنګه د خطا کې وجل شوی د اوس مال نه تقسیمي کې دا احکام به نه مرتب کیږي. نو معلومه دا شو چې په خطا کې په نسیان کې او دغه شان د کې په اکراه کې دنیاوی احکام نافذ دي شرعي احکام به مرتب کیږي نتیجه به مرتب کیږي لیکن الله تعالی په نسبت مجرمان نه دي. نو اوس د ځګین کې دا دوه تحقیق شو بده د دې تحقیقات مطابق یو حدیث د بل تضاد را نه غي حال راوته دا مضبوط علم دی او چې کله امام شافعي یو وخت ستل شي نو بیا به داوت به حدیث په داورانه تضاد شي حالانکه په حدیث کې تضاد سره به شته نه نو دا تحقیق به کمزوري شي. دویمه دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم اجتهادیت نو هغه تقریبا چې هغه اجتهادیت سره سم اجماع هم ده ځکه دغه اجتهادي مسائل تقریبا 38 یو روایت مطابق او 40 د دوه روایت مطابق د دومره مجتهدین په دې باندې اجماع ده یو دومره مجتهدین په اجماع سره د مسائل لیکل شوی او تحقیق شوی دي نو هغه مسائل ډېر قوي شو د کم چې اجماع نشته دومره تحقیقات پکې نه دي شوی نو دا دویم تایید شو د خبرې چې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول ډېر زیات مضبوط دی هم اجتهاد دی هم اجماع ده. بیا په اجتهادي علومو کې د امام ابو حنیفه رحمه الله مقام هم ډېر زیات صحابه کرامو ته پیړۍ هم ډېر نږدې ده نو په دغه ترتیب سره هم د امام ابو حنیفه رحمه الله تاییدات سیواش او اخرنه تایید داده چې په کوم ځای کې مسلمانان په شرعي مسله باندې متفقي هغه مسالې مطابق فتوا لکېږي. نو لہذا ځګنو کې تقریبا پاکستان افغانستان بنگلاديش هندستان اکثریت د حنابلو دي نو چې دا خلک په دې مسایلو متفق دي لہذا فتوا پر دې مطابق هم لکېږي کور نه کړی شنو بیا امام شافعي قول مطابق ورکړل شنو بیا حدیث مسلم شریف حدیث کې ردی بیا داسې حل موجود دی چې د کوم مسایلو کم ځای خلک په مسله متفق او د بل ځای کا صلاح شرعي مسله وړاندې کړل لکه په وجه د مخکینی خلکو بینس کې به اتفاق توړ پیدا کېدو نبی عليه السلام وایي کنه صلاح کېدو فقتلوه نو قتل کوي معلومه کې دا چې کوم خلک په مسله باندې متفق شي هغه ځای کې دور مسائل را بر سره کول چې دام حدیث دی دام ایمان دی دا ټیک صحیح کار نه دی حدیث خپل ځای امام خپل ځای لیکن د امت اتفاق او لوي شی
ځنې خلک وایي دا موږ مړه حدیث را ژوندي کوو نو چې مړه را ژوندي کوي ژوندي پکې وجدي نو دا کوم څه عقلمند شو دا هیڅ عقلمند نشو دا دغه مخکینی روایت سره تضاد شو نو دې ځکه کې دا د اکراه مسله شو او د هغه ځکه نه پورې حل شو چې کوم ځکه نه پورې د کوم ځکه نه پورې د معاملات او بحث چې معاملاتو کې به سنچر کېږي د ایمان نو ورسته دغه شان معاملات او اقسام موږ ویلو اوس دې ځکه نه کې دغه کم خلک چې د زړه نه کوبر قبول کړي او اکراه د اکراه نه علاوه صورت دی کنه اکراه ما ابته نو الله تعالی وی ذلک بانهم دا بدی وجه یقینا دوی استحب الحیات الدنیا خو کړه د ژوند د دنیا علی الاخرت په اخرت باندې د څنګه سوال دا ده چې ارتداد خلق چې کم خلق مرتد کیږي او ایمان پرې دي د دنیا د محبت سره تعلق لکه سړی په اسلام په مسله باندې اعتراض لري د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ نه منکر دی د قران نه منکر دی نه د دنیا د دې دا معنی شو چې دنیا راوغسته د آخرت نه غوړه کړل دا معنی شو د دې حل څنګه دی نو ګوره کم خلک چې اسلام باندې عمل نه کوي او د اسلام نه باغیان دي دا غوي چې کم دی نو ولی بغاوت کوي دی بسود کې حرام روزګار وي هغه حرام روزګار په اسلام کې ممانعات راغلي دی مجبور کیږي د اسلامي احکامونو په ورتیر شي حرام تلاسوچ دا سړی به عیاش به زناکار به بدعمل به او په اسلام کې برادر په حاشیه د پاره رکاوټونه مخنیوي دي د هغه د پاره خپل اسلامي دفعات د په حاشیه د بندورو د پاره نو دې مجبور دی چې د اسلام نه بس مکمل ورتیر شي او خپل جرایم ته ځان ورسي نو چې کوم کس دا جرایم کول ته به خبره باندې پوه شه په اسلامي معاشره کې چې د اسلام نه متاثر اسلام نه مطمئن نه دی ځکه به دې وجه باندې قصدن او عمدن ورتیریږي وړاندې حرکت کوي نو کوم خلک چې بدا قسم جرایم کې اختري هغه د اسلامي احکام او اسلامي تصوراتو بیخ نه قائل سری بده دینه اگر که بخله باندې بده نه وای چې موږ اسلام نه منو اسلام خراب دین دی ځکه دا لوی کافرانو د خبره نه کوي دا بوش او دغه شان دغه غوي نور څومره مجرمان دغه ځګنو کې پاتې شوی د مسلسل اقویم نسنه دی ویل چې موږ اسلام بدیش اندوانم د وسپوردانه دی ویل موږ اسلام دشمنان اسلام هم بدیش لیکن به کم ځای اعتراض کې د اسلام په احکام اعتراض کې او د اسلام د احکامو ته مخې ته رکاوټ کیږي نو دغه ټول صورتونه د دې خبرې شو چې د خلکو دنیا خوخه ده په مقابله د آخرت کې خیال دا دی چې په دنیا کې موږ ډېر سره جمع کوو حرام او حلال نه بغیر او ډېر څه وکړو جایز او ناجایز حیا او بهایي بغیر اگر که اخر اخوج اخر څه بیخیږي نو بس هغه دی خو د دنیا بادش د دنیا محبت هم ملکیږي د خلک په نور اصطلاحاتو کې ترقی پسندي هم ملکیږي چې پلان کې ترقی پسند دي او به دغه خلک چې کوم د اسلام په مقابل کې چې کوم دلایل وای نه هم دغه وای چې د اسلامي نظام غوښتن کې خلک ترقی ته رکاوټ او دا د انساني حقوقو خلاف ترقی ته رکاوټ چې وای ته پوه سود رشوت په دې څه باندې د څه کې د چل جوړو او د ترقی د علاوه چې کوم د انساني حقوقو باندې خبره کوله چې اسلامي نظام د انساني حقوقو خلاف ده نو ته پوه شې چې لوی وزرتيان قاتلان هغه د پاره لار واري او لوی زناکارو د زناکار او زناړو د پاره لارې جوړي نو په دې وجه باندې دی وایي چې یاره انساني حقوقونه د خپل لاندې نشي لیکن دا تاریخ ثابت کړل چې انساني حقوقونه همیشه د لپاره کافرانو د خپل لاندې کړي دي دا غي غلامانو لاندې کړي دي فاسقانو پاجرانو لاندې کړي دي او کوم خلک په اسلام او مذهب باندې پويږي دا غي مخه ته د عمر فاروق رضی الله عنه تاریخ صحابه کرام او خلفای راشدین د اسلامي بادشاہان تاریخونه مخه ته پراته دي چې د انساني حقوقونه خلا پرې د وجه زناور حقوقونه هم پوره خیال ساتل دي عملي کړي دي نو ځکه الله تعالی وی ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا دا په دې وجه یقینا دی ورګړې د ژوند د دنیا علی الاخرت په مقابله د اخرت کې ابد جرایم سره اخرت بدل کېږي وان الله لا يهدي القوم الكافرين او یقینا الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر کم کافر ته هدایت نه کوي کافرانو کو مسلمانۍ کی او ډېر پکې مسلمانان شو مسلمانۍ کی نو دې ځکه چې مخکې باس د ارتداد روان دي کافران نه مراد هغه کافران دي چې هغه اسلام قبول کړي او منلې وو یا باغې باندې ځان پویا کړي دي خدایي باوجود کفر اختیار کړي دي شعوري کفر اختیار کړي دي هغه ته موږ ارتداد ویلو نو الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر ته یعنی ارتداد والا د اسلام نه بعد به اسلام نه منکر شي دغه خلکو تعالی هدایت نه کوي او دا یقیني خبره ده چې کوم خلک د اسلام نه ووري سره د پوینه او جرایم تلاش واچي دا خلک به د کفر کې داسې کلک او دا خلک چې کمی ارتداد والا خلک د جنگونو کې هم کافي هدف ورسخ او په ایمان راوړلو کې هم ډېر ځد کلک ایمان نه راوړي په لاسانه نه راوړي نو په ایمان راوړلو کې هم دا خلک سخت دي
او دغه شان کې په اصلاح کولو کې خوارج خلک هم ډېر سخي. خوارج مبارک نبی عليه السلام فرمایي چې بس دې علاج القطع، بس کټ کول علاج نور حل نشته. نو دا دوه جرایم چې کوم دي د خوارجت عقیده او د ارتداد ولا عقیده د اصلاح کېدو ولا عقیده نه دي، دا مشکل عقیده دي.